1932 کے عراق کے 2 صحابہ کرام دفنو، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور د دوی قبرون تا پزمکه کې دنه دنه دریای دجله د طرف نه اوبو لار شروع کړې ده. قبر ته لا اوبه رسېدلي نه دي چې د عراق بادشاه په خوب کې ولیدل چې دا دواړه صحابه کرامو دي زموږ قبرونو ته اوبه را روانې دي، که اوبه راشي قبر به هم روان شي، موږ دې ځای نه وباسه بل ځای ته بیوسه. بادشاه څو ځله خوب ولیده، عالمانو سره یې مشوره وکړله او آخر کې قبرونه وسپړدل. و چې څنګه قبر کولو شو، دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراته وو لکه چې 1 ګنټه 2 ګنټې مخکې چا دفن کړي، او دغه وخت کې پوره 1400 کاله پې تېر شوي دي. په دې قبر کې قالین، بسترات، پوزې، تلی وغیره هیڅ شی نشته، اوپره خاوره باندې پراته دي، خو کفن هم روغ دی، بدن هم روغ دی، او سترګې غړېدلې دي. د سترګو یو انګریز ډاکټر سترګې وکتې، دا سترګې اوس هم جنډې دي، او 8 لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی. نو دې 1400 کاله کې کفن نه خرابېږي، بدن نه خرابېږي، دا د قرآن حافظان، عالمان، خادمان. امانت بدل حد په منځ کې پروت دي، که چا ځان که امانت په دې دنیا. نو که څوک ځان امانت کول غواړي، نو د قرآن په خدمت کې څه ناسه طریقې سره حصه دې والي. نو څنګه چې صحابي قبر کې روغ، دقسې د موجوده زمانې بنده به قبر کې روغ رمټ پروت دي، 1400 کاله پس ولیدی شو، خو فرق پکې نه راځي.